د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. د دې حدیث مبارک مطلب دا ده نبی علی السلام فرمایي چې په هر ځای کې ته د الله تعالی نه یره کوه او چې کله درنه څه غلطي څه ګناه وشي په هغه پسې نیکی کوه دغه نیکی چې ده دا به دا ګناه ختمي او د خلق سره ښه سلوک کوه. په دې حدیث مبارک کې د درو خبرو ذکر ده. اولنۍ د الله تعالی یره، د الله تعالی یره چې کله په زړه کې موجود وي هیڅ چری هم څوک ګناه نشي کولای. ابن عساکر یو واقعیا ذکر کړی ده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو ځوانو او هغه په جمعات کې پاتې کېدو ماسختن و د خپل والد صاحب د ملاقات لپاره تلو. په لار باندې با یو زنانه راتله او دغه ځوان چې دی د خپل طرف ته مایله کوو. یو ورځ دغه ځوان دغه زنانه طرف ته مایله شو او د هغې طرف ته روان شو. چې کله دی روان شو په جبه باندې د آیات کریمه دا جاری شو ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. چې دا آیات کله وې نو دی بهوش شو او د هغه زنانه په دروازه کې دی گزار شو. کله چې زنانه بهر ته راوته او دی ولیدو په دروازه کې بهوش پروتو نو خپل سکسانو ته وی چې د دې ځای نه چوت کوي او د سینان چې د الزام په مونږ باندې راشي او د بوزي او د خپل کور دروازې مخ ته گزار کوي. هغه ولګیدو او دا ځوان چې د الته گزار کو د والد صاحب د په انتظار باندې وو چې زما زوی خو نن ډیر زیات لیټ شو چې ولی رانغه. نو انتظار کوو د ملاقات لپاره والد صاحب چې ده هغه بار ته راووتو. کله چې والد صاحب بار راووتو نو ویل دو چې دا ځوان چې ده دا پزمکه باندې بهوشه پروت ته. هغه ولګیدو او دا ځوان چې ده د کور ته وردن نه کو بیا ته تپوس کوي چې سی چل شوی دی چې ته بهوشه شوی. نو هغه ورته ټوله واقعه وي پلاری ته تپوس وکړو چې کم دسی آیاتو چې هغه ستا په جبه باندې جاری شو. نو دا ځوان ولګید او هغه آیت مبارک دوباره تلاوت کو چې ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. چې دا آیات وي نو د هغه نه سوتو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خبر شو د لاسنیوي د پاره لاړو او پلار ته تعزیت وکړو او پلار ته ولوي چې تاسو زه ولې نه خبر ولم. هغه ورته وی چې شپه او مونږ تاسو له تکلیف نه درکو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولګید او دغه ځوان د قبر ته لاړو او هغه ته دعا وکړه او دا آیات مبارک چې د تلاوت کو ولمن خاف مقام ربه جنتان. د قبر نو ورته आवाज شو چې او الله تعالی ماته هغه دو جنتونه چې دي هغه ماته نصیب کړی دي.